اوس دې زینا قاعده ذکر کوي قوانین د جنگ. اوله قاعده د جنگ دادا چې کله دشمن د مخامخ شوي نو بیا به تیښت نه کوي، شابه نه ګرځي. ها دو صورت دي، دو خبرې دي. الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه، لیکن که شعر کې د الله د رضا د پاره د قرآن د قرآن ترجمه په پښتو په اردو دواړو کې دا سورت انفال د 15 نمبر آیات نه تر 19 نمبر آیات پورې ویډیو اخر پورې ګوره، بیا به سمجھ کې راځي. مخه ته چې وګورئ ان شاء الله تعالی قرآن ترجمه د قرآن الفاظ به سره لیکل شوي، کتبه اردو کې معنی لیکل شوي، په پښتو کې به مولانا مفتی سید شاه صاحب د قرآن درس ترجمه په پوره غټ تفسیر سره په غټ محنت سره به کوي ان شاء الله. نو تاسو اخر پورې ګوره او دا لایک او شیر ضرور کړئ. ان شاء الله موږ به تاسو په قبرونو کې خلک په قرآن اوري او ګوري با او موږ تاسو ته به د اجر ملاويږي. څه کنه یا خو سو هنر کوي د جنگ اٹکل کوي، څه چل ول کوي چې هغه ته حرفت وي، هنر وي، نو دا روا دي. یا تعداد کې تاسو کم یې خپل ډلې ته ځان رسای نو ځکه تیښته کوي. دا دو خبرې روا دي د دینه ما سوا. یو مسلمان که د جهاد د میدان نه تختی او نیت د تیښتي پشارا ګرځي نو دې جهنمی دې سخت سزا الله ذکر کوي. دغه میدان د بدر کې نبی علی السلام یو موټه د شګور اواغس او د کافرو طرف ته وښته. نو دا یو موټه شګه چې دا الله د کافرو سترګو کې واچولې. نو کافر وړاندې شو، پزان اخته شو او دې په حمله وکړه. نو الله وی پیغمبره تا دا کار نه کړی، دا ما کړی دی. وما رمیتا تا ندی وشتی شگی اذ رمیتا کل چتا وشتی ولکن الله رما، لیکن الله وشتی دی. یعنی تا د کافر استرګو ته ندی رسولی، تا خو صرف وشتل کړی دی، د کافر استرګو ته ما رسولی دی. کله چې ابو جهل یو لوی لښکر راواغس او روان شو، نو اول بیت الله تلاړ، د بیت الله غلاف یو نسو او الله ته سوال شروع کو، اے الله ستا مخې ته دوه ډلې دي، دې دواړو ډلو کې چې کومه قبیله غوري، کومه ډله اعلی او تا ته زیات نږدې او ستا خوښي نو هغه کامیاب کی. نو الله ولا جواب ورکړي، ان تستفتحوا کتاسو فتح او غوختا فقد جاءكم الفتح، نراغ لا تاسو ته فتحا. اے ابو جهل تاخو کم سوال کړو نو الله قبول کو. نو دا الله پنځ خو غوړه او بهتره قبیله او غوړه او اعلی مرتبه والا انسانان او خلق هغه صحابه، نو الله ستا سوال قبول کو او غیله فتح ورکړه. کثرت او د قلت اعتبار نه دی. اے کافرو تاسو خو تعداد کې زر وای، کله زر هم وای، لکاو خلق هم وای، نو بیا به هم تاسو ذلت او شکست موندو. هیڅ چره تاسو فائدہ حاصل نکړه د خپلې ډلې نه اگر کګن وای. دا خلق صحابه او لګ ملګری او 314 خو الله چان کړیو. الله خپل خوخ بندیان چان گئی. لکه دومره لوی محله ده، لوی جماعت ده، سونو باندې خلق منزل راځي، خو الله خپل کتاب ته لږ کسان کېني چون کړي. لکه سړی چې کله وړه خوري نو مخ کې چاڼ کی، چاول خوري روجي نو مخ کې چج کی چاڼ کی، دا کسکر تی نواړي نو صفا شي خوري. چرګ خلق حالا خوري چې مخ کې دی بڼي لړکی بڼو سره غسړې نه خوري، نو چې صفا شي خوري نو هغه لګي. کافر اگر که تعداد کې غنو خو الله ذلیل خوار کړه،
او مسلمانان صحابه اگر کمو خدا الله خو الله چون کړي والله چان کړي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا کله چې مخامخ شي کافرانو ته غن فلا تولوهم الادبار نو مگر زوی دی ته شاګانی دا اوله قاعده دا قانون دی چې کله د جنگ میدان ته کوشي نو بیا به تېښته نه کوي زحفن غن تاسو تعداد کی غنی آئی یا تاسو مقابله کی چې کوم دشمن کافر دی هغه غن دی اے مومنانو کله چې مخامخ شي کافرانو ته زحفن غن دا سی حال کې چې تاسو غنی آئی یا دشمن زیات دی فلا تولوهم الادبار نو مگر زوی دی ته شاګانی فقد باء بغضب من الله ومن يولهم يومئذ دبره چا چې وګرځولې دیتا په دغه ورځ خپل شاګانی فقد باء بغضب من الله نو دې اخته شو په غضب د الله کې ومأواه جهنم او زید د جهنم دې وبئس المصير سبت زید درا ګرځیدو الا مگر متحرفا لقتال چې هنر کوي د جنگ او متحيزا الى فئه یا ځان یو ځای کوي خپل ډلې سره تیختا پدی نیت متحرفا لقتال چې دې هنر کوي د جنگ دشمن دا خیال کوي چې دیو تختید خدای لک پشالاړ او س اٹکل یو کو هنر یو کو او بیا په دشمن حمله وکړه او متحيزا الى فئه یا دې پنای اخلي خپل ملګرو سره نوسان غیله رسي دا دو صورت جایز دي د دینه ما سیوا کې یو سړی د جنگ د میدان نه تختی او نیتی د تختیدوي نو د دې سخت سزا ذکر کړي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بدر جنگ چې کله وشو نو چاویل ما پلانې کافر مردار ک بلوي ما داسې وکړو بلوي ما داسې وکړو نو الله وی دا تاسو نه دي کړي ما کړي دي فلم تقتلوهم تاسو نه دي وجل کافر ولكن الله قتلهم لیکن الله وجل دي تاسو کافر نه دي وجلی ما وجل دي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت تا ندی وشتي شګي سترګي د کافرو کې پیغمبره اذ رميت کله چتا وشتلو کړلو ولكن الله رمى لیکن الله رسول دی دغه شګي سترګو د کافرو ته دغه میدان د بدر کې نبی علی السلام یو موټه د شګو راواغس او د کافرو طرف ته وښته نو دا یو موټه شګه چې دا الله د کافرو سترګو کې واچولې نو کافر وړاند شو پزان اخته شو او دی په حمله وکړه نو الله وی پیغمبره تا دا کار نه کړی دا ما کړی وما رمیتا تا ندی وشتی شگی اذ رمیتا کل چتا وشتی ولكن الله رما لیکن الله وشتی دی یعنی تا د کافر استرګو ته ندی رسولی تا خو صرف وشتل کړی دی د کافر استرګو ته ما رسولی دی وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا چې انعام ورکی مؤمنانو لرا د خپل طرفنا نعمت ډیر خایستا وليبلي
دا ابلا او بلا دا د نعمت معنی کی دا وليعط الله المؤمنين منه احسانا حسنا دا دې د پاره چې الله مسلمانانو سره خېګړو کی نعمت ولور کی احسان ور سره وکي ان الله سميع عليم ذالکم اے کافرو دا غستاسو سزا دا د دنیا وان الله موهن قید الکافرین یقینا الله کمزوری کون کې دے چل ول د کافرانو ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح کله چې ابو جهل یو لوی لخر راواغه روان شو نو اول بیت الله تلاړ د بیت الله غلاف یو نسو او الله ته سوال شروع کو اے الله ستا مخه ته دوه ډلې دي د دواړو ډلو کې چې کومه قبيله غوري کومه ډله اعلی او تا ته زیات نږدې او ستا خوخي نو هغه کامیاب کی نو الله ولا جواب ورکړي ان تستفتحوا کتاسو فتح او غوختا فقد جاءكم الفتح نراغ لا تاسو تفتحا اے ابو جهل تاخو کم سوال کړو نو الله قبول کو نو دا الله پنيس خو غورا او بهتره قبيله او غورا او اعلى مرتبه والا انسانان او خلق هغه صحابه نو الله ستا سوال قبول کو او غیله فتح ورکړه ان تستفتحوا کتا سغواړی طلب کوي د فتح فقد جاءكم الفتح نو دغه فتح فراغلا وان تنتهوا کتا سو من شوي د جنگ کولونا فهو خير لكم ندا بتا سلغوري وان تعودوا کبیا واپس شوي جنگتا نعود نذبهم واپسم د صحابه ملګرتیا تا او تاسو ذلت او شکستا کمنه شوي بیا جنگ لرا نغلې خدا بغوري او کبیا جنگ له واپس راغلې نو څنګه می چې اوس ته صحابه او امدادو کو دارنګي بیا امدادو کو او تاسو بیا ذلیل خور کو وان تعودوا کتا سو بیا راو ګرځې د جنگ تا نعود نذبهم بیا راو ګرځم ولن تغني عنكم او فائدہ در نکړه تاسو لرا فئاتکم تاسو ډلې شیئا کک ولو کثرت اگر کغنوي کثرت او د قلت اعتبار نه دی اے کافرو تاسو خو تعداد کې زر وای کله زر هم وای لگاو خلق هم وای نو بیا به هم تاسو ذلت او شکست موندو هیڅ چره تاسو فائدہ حاصل نکړه د خپلې ډلینا اگر کغنوي دا خلق صحابه او لګ ملګری او 314 خو الله چان کړیو الله خپل خوخ بنديان چان گئی لکه دومره لوی محله ده لوی جماعت ده سونو باندې خلق منزل راځي خو الله خپل کتاب ته لګ کسان کینی چون کړي لکه سړی چې کله وړو خوري نو مخ کې چان کی چاول خوري روجي نو مخ کې چج کی چان کی دا کسکر تی نوانی نو صفا شي خوري چرګ خلک حاله خوري چې مخ کې دی بڼي لړکی بڼو سره غسړې نه خوري نو چې صفا شي خوري نو هغه لګي کافر اگر که تعداد کې غنو خو الله ذلیل خوار کړه او مسلمانان صحابه اگر که کمو خدا الله خو الله چون کړي والله چان کړي ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا فائدہ در نکړه تاسو ته کافرو ډلې تاسو هیڅ هم اگر کغنوي وان الله مع المؤمنين او یقینا الله سره د مؤمنانو دی د الله نصرت امداد او مدد دا همیشه مسلمان سره دی دې ته وی معیت خاصه د الله خاص امداد خاص تعاون خاص ملګرتیا دا مسلمان سره ده وان الله مع المؤمنين یقینا الله سره د مؤمنانو دی ای ماته وګوره ماته وګوره
اوس یې شعر کا، اوس یې شعر کا، بیا به د نیر شي څه کوې، اوس یې شعر کا. یاره خو خدای پاکه